تاسو با اسلامیه کالج کی دا کم واقعه مخه تراغلی دا او یو شاگرد استاد سره لګی دی نیغ نیغ کیږي د استاد پسترګو کې وردن نکیږي بهشک منم چې لایبرری بند وا بهشک منم چې زما محترمو د طالبانو وخت ضایع کېدو بهشک منم د استادانو نه با کمزوري شوي وي د استادانو نه با کوتاهي شوي وي خو ستا څنګه حق جوړیږي چې ته راپاسې او د استاد مخې ته ودرېږي او د استاد دروازې له لته ورکې او شیشې ماتې او قسم د الله په ذات باندې چې هغه استاد د دې طالب د دې روب دام نه دومره ویریدو چې زما عزتمندو داسې د دیوال یو سیټ ته شو او داسې خفیه طریقې سره هغه استاد په هغه دروازه باندې ووتلو چې دا شاګرد دا زما ګریوان ته چېرته لاس راوانه چي نو زه نن رد پتا په دې خبره باندې کوم چې ستا دې انداز ته وګوره او ستا دې ګندګیرۍ ته وګوره ستا دې بدماشۍ ته وګوره ستا دې بد اخلاقۍ ته وګوره بیا د هغه استاد مقابلې ته ته راځي کوم استاد چې تا سره محنتونه کړي دي کوششونه کړي دي هلې ځلې کړي دي نو زما محترمو دې طالب ته ویم چې هغه استاد له لاړ شه پخپو کې ورته پرېوځه چې د کوم استاد ستا بې ادبي کړې ده بې احترامي دې کړې ده والله بالله ثم تالله یاد ساته سبا به ستا شاګردان وي او که شاګردان دې نه خو اولاد به دې وي همدقه سبق به تاله درکوي دا کومه نخره چې تا خپل استاد مخامخ وکړله همداسې به در سره کوي قسم ہے شان وحدت کی تجھے آباد کر دے گا ادب استاد کی ایک دن تجھے استاد کر دے گا چې یو محلې ته یو علاقې ته استاد راغی دو شاگردانو د یو شاگرد مور بیماره وه بل شاگرد استاد لزان ورسولم چې زما استاد دلته راغلی دی زما محترمو هغه ته پته ولګېده وی هلک هغه زما پلانکې شاګرد څنګه رانغی وی یاره چې د هغې مور بیماره ده او د هغې د وجې نه چې کم دی رانغی وی ښه بیا واوره په عمر کې بې برکت وي خو په علم کې بې برکت نه وي قسم دی هغه ویډیوګانې موجودې دي وګورئ چې دا په کم انداز کې دا شاګرد استاد ته لګی دی دا هغه استاد سترګو ته زه ګورم قسم د الله په ذات باندې زما زړه جړل چې دا استاد به په زړه کې څه وایي تا ته دا 1 2 3 چا وښودو تا ته دا ABCD چا وښوده تا ته دا طریقه او سلیقه چا وښوده چې نن استاد ته په انګلیش کې زما عزتمندو ته جواب ورکې تا ته دا انګلیش چا وښودو تا انګلیش پیژندو نو په کورونو کې چې څومره زما عزتمندو ماشومان راغټېږي په سوشل میډیا باندې ستا دا ویډیو موجود ده نو په سکولونو کې هر سټوډنټ په وایي چې هلکه دې پلانکي دا کومه کارګردګي وکړه راشه تم یو نخره وکړه راشه تم یو پاټ وکړه تم یو ډیلاګ اوله تم چې کوم دی به استاد ته لاس ور واچوه نه جي نه زه تاسو نه تپوس کوم چې زما محترمو دا طالب چې نورو طالبانو د استادانو او د لایبرری د بندېدو شکایت شاګرد ته وکړلو نو دا درخواست او دا شکایت دې شاګرد ته کول پکارو او کنه د دې سکول او د دې یونیورسټۍ پرنسپل ته دا درخواست او شکایت کول پکارو چې دا لایبرری بنده ده زما عزتمندو کشر لا په یو قانون باندې دا خبره جایز نه ده چې کشر راپاشي او مشر ته زما عزتمندو لار ښیي اولاد راپاشي بېشکه منم د استاد نه به دې کوتاهي کمزوري شوي وي خو شاگرد که اسمان تم ورسی اسمان تا شاگرد که هر څومره زما عزتمندو بهادر او دلیر شي او هر څومره ذهین او کامیاب او هر څومره تعلیم یافته شي خو زما عزتمندو د استاد مقابلې ته نشي رسیدی د استاد درجې ته نشي رسیدی علی رضی الله تعالی عنہ فرمای ما ته که چا یو تور ټکی وښودو یو تور ټکی زه د هغې غلام شوم قسم ہے شان وحدت کی تجھے آباد کر دے گا ادب استاد کی ایک دن تجھے استاد کر دے گا زما محترم کم خلق چې د استاد قدر کړی دی احترام کړی دی اکه څومره نالقه طالبانو نن قسم د الله په ذات باندې الله رب العزت نه کار واخیستو
الله جل جلاله د انور سپوږمۍ غونته کې وځلول، با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب. شیطان بے ادبی وکړه انجام ته ورسېدو، کتا بے ادبی وکړه انجام به ووري خپل. شیطان څومره لوی عالم د فرشتو استاد. الله پاک ورته فرمایي اسجد لآدم، دا د امر صيغه ده. ورته فرمایي آدم علیه السلام ته سجده وکړه. شیطان سوی خلقته من نار خلقته من طين، یا الله زه دې د اور نه پیدا کړم. د اور صفت څه دی؟ مخ په بره باندې تلل. د خاورو صفت څه دی؟ تی بره ولاغه ښکته ځي. دا چرته کیدی شي چې زما عزتمندو وایي زه به اوس آدم علیه السلام ته سجده کوم؟ الله همیشه د پاره محرومه کو کړ. نکلو ویستو د جنتونو نه. زما محترمو الله رب العزت وشړلو، قابیل ولګېدو، حابیل قتل کو. قیامت تر ورځې پورې به چې څومره قتلونه کېږي د قابیل به پکې پوره عیسی یاد ساته. نن دا تا کم حرکت وکړو، دا کمه بدماشي، دا کم بد اخلاقي د استاد سره دې وکړه، تا قیامت زما عزتمندو چې کم شاګردان د خپلو استادانو بې ادبي او هغې سره بدماشي کوي، د خیره سره ته به پکې پوره ورسره برابر یاد ساته.